اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د آزاد نیوز ګرانو کتونکو مینوالو ستاسو ورور افتخار احمدی مو امید ساتم ټول بخیر ژوند مو مخ تیریږي ګرانو کتونکو دا مهال تحصیل خوازخیله یونین کونسل شن ویلیج کونسل مین لاخار کې موجود یم جی تاسو زما په شاکته شي دا دغه لاخار زئی خلک ته ګرانو کتونکو که یو خو وګورو 2024 ته ټیکنالوژي ورسته ورځ ترقی کوي بدقسمتي دا ده چې زموږ د ملک صورتحال او بیا خصوصا چې دا څومره دا مضافات دي نو دلته کې یو غټ ایشو نن سبا ده د نت تاسو ته معلومه ده چې دغه سره بلا کاروبارونه وابسته دي د خلکو دین علاوه د سټوډنټانو دغه انلاین کلاسز یا ایگزام هم دغه سره بلا خلکو ته دغه مسلې مسایل دي پریشانیان دي ګران کتونکو دا محل زما سره د لاخار دغه ځای خلک ولاړ دي او ټول خلک دغه احتجاج خپل ریکارډ کوي چې دلته کې مختلف ټاورز خو لري لګېدلي دي ټیلینار جیز یوپون زوګ ولی کار نه کوي ګران پیکیج دغه خلک کوي ولی بیا د ضرورت په وخت باندې دغه نتورک کار نه کوي دا محل زما سره دغه ځای خلک ولاړ دي دا غو سره پښتني کو زموږ سره اوسئ السلام علیکم وعلیکم السلام خپل پیژنګلو را سره شریک دي زما نوم ریاض احمد دی زه د لاخار ځای اوسیدونکی یم دا راته ووایه چې د نت دلته کې او بیا خصوصا د نتورک څومره مسایلې دي د ډیر وخت راسي د کله نه د نتورک چې دی پور جي شوی دی د هغه وخت نه زمونږ دا مسلې مسایل رافیشتي ځکه چې زمونږ لاخار کلی او خاص کر مضافات چې دي دې ته نږدې یو ټاور هم نشتی د یو نتورک سرویس دلته نه راځي څومره کلي دلته آباد دي دلته تقریبا د شڼ نه په پورته راواله تقریبا 9 کلو پورې آباد دي خاص کر د لاخار آبادي چې دا پکې د ټولو نه سیوا ده او مضافات چې دي نو هغه واړه کلي دلته د 9 نه د 10 کلو پورې دلته ګیرو لاخار ګټ شین سیدا جبګی پسال بارګن کوز بارګن بر بارګن دا ټول مضافات چې دي دا په دې علاقه کې شامل دي او دې ټولو ته دغه یو مسله درپېښه ده چې په دې کې نتورک مکمل کار نه کوي خاص کر دانش برابر ده خاص کر دا سوال پیدا کیږي چې نن سبا 2024 ته ټیکنالوژي دومره ترقی کړله چې څوک آنلاین داخله کوي او یا آنلاین ایگزام ورکوي یا آنلاین کلاس اخلي نو د هغې نه چې دي زمونږ طلبه مکمل متاثره دي 2024 دنیا دومره ترقی کړله او په دې ترقی په دې وخت کې زمونږ ته دومره مسلې درپېښې دي هغه خاص د نتورک د وجې نو زمونږ د دغه جیز والا نه ډیر په عاجزانه درخواست ورته کوو غوښتنه وده چې دلته خپل ټاور راوړي موږ به له دې کلي دا ملګري به ورسره ټول دا ځوانان به ورسره وردېږي په دې خپلو اوږو به دا ټاور راوخیږئ او په خپلو لاسو باندې به دغه کار چې دی دا به تر پای ته ورسئ خو دیو د زمونږ عاجزانه درخواست دی چې دا خپل نتورک چې دی هغه موږ ته اویلیبل کړي او زمونږ دا مسلې چې دي دا د هغې سره کافي حد ته هوارې شي ډېر مهرباني ګرانو کتونکو د دغه خلکو خبرې اترې تاسو واورېدې ویلی کېږي داسې چې جیز نتورک چې څومره هم محکمه ده نو هغوی په سوات خصوصا کار شروع کړی دی او چې څومره هم چوتې علاقې دي په هغې کې خپل ټاور چې کم دی نو ټاورز لګوي هغه خلکو ته چې څومره هم مشکلات دي مسایل دي نو هغې کافي حده پورې هغې کې کمی راځي د هغوی هم په نوم دغه زموږ د دې طرف نه دغه درخواست دی چې یاره زر تر زره دي د دې خلکو دپاره دغه نتورک چې کم دی اویلیبل کړي چې دې خلکو ته مسلې مسایل تاسو را سره خپل تاثرات شریک کړئ جی بالکل دوی چې کومې خبرې وکړې دا ټول حقیقت دی او موږ هسې هغه پیسې وخېږو موبایل ته یې زلوډ وکړو هغه زموږ ناسې لاړ شي او څه قسم کار نه کوي نن سبا دا ورداسې دی چې ټول کاروبار د موبایل دی نو چې موبایل زما کار نه کوي نو زه څه کوم بیا پیسې زموږ ناسې لاړې شي او دلته غریبوالی دې ته ډېره غټه علاقه ده 4-5 هزار کورونه دي ته او په دې کې څه قسم کار نه کوي نو که دلته ټیلینار لګي او که جیز لګي هر یو چې لګي خو موږ به ورسره بالکل باقاعده ولاړ یو څه خدمت یې کوو به ورسره انشاءالله خو لکه موږ ته د دې ډېر سخت ضرورت دی صحیح شو ډېره مهرباني ګرانو کتونکو د دغه ځایي خلکو خبرې اترې تاثرات تاسو واورېدو دوی وایي چې یاره موږ بار ټیلینار پنچایز ته هم شکایتونه وکړو ولې څه قسم زموږ په خبره نوټس نه اخیستی کېږي او دغه خلکو ته کوم چې د دې ځای نه مسافر دي خصوصا د خپل کور والا سره فیملي سره رابطې کوي نو هغوی ته هم مشکلات دي تاسو ته به زه دا ووایم چې نن هم یو دلته کې حکومت شوی دی ولې د هغوی خاندان یا د هغوی چې کوم فیملي ممبرز دي بهر مسافر دي نو هغوی ته څه قسم خبرداری نه دی ورکړی شوی ګرانو کتونکو د لاخار دغه خلکو دغه غوښتنه ده خصوصا د موبیلنګ محکمې په نوم چې یاره موږ ته دلته کې ټاور ولګي چې دغه مشکلاتو موږ ته کمی راشي ګرانو کتونکو تر بل پروګرام پورې خپل قربي افتخار احمد لور کې اجازت پلوي الله مسپارم الله